الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم اوریدن کو مسلمانانو، نن دریم تاریخ دے د ذی الحجہ سوارلسوا سلور سلویختمہ ہجری دا. منگا و تاسو دا اللہ رب العالمین پا توفیق اور امداد دا ضلع دیر پا دی علاقہ فضل آباد میدان کی جامعہ تعلیم القرآن کی اللہ دین پر نسبت دا اللہ رب العالمین دا رضا دا حصول پا غارز راجمعی زمان آباد پا ہر لحاظ زمان نغوارا خلق زمان مشران استازان انشاء اللہ العزیز تاسو سر بہم کلام کیگی.
زدور طاقت نلرم حیثیت او لیاقت هم نلرم چې دا غي وخت ضایع کم او دا غي د انتظار باعث وګرځم. دا ځای یو حیثیت زما خپل ځای دی. مولانا عباد الله صاحب اکرمه الله تعالی د طالبې د وخت نه زما مرګره دی او بیا چې کله هغه د دې ځای د آبادولو اراده کړې وه نو روز اول نه زما سره په مشوره او په رابطه و زه چې هر کلم دلته راغلی ما د الله شکر په دې خبره ډېر ادا کړی دی چې الہ العالمین زما مرګري دومره قابل کړل لایق کړل چې هغوی د غرونو سرونه په مدارس دینیه او عربیه او آباد کړل. بیا خصوصا د دې اهلیه محترمه د دې سره ډیره همکاری ده. بلکې که زه دا خبره وکم چې دا ټول علاقه او د علاقې هر کور او د کورونو هر فرد د مدرسې خیرخوا او معاون دی نو دا به مبالغه آرائی نه د دې علاقې او د چمګاون عوام خواص نارینا زنانا د مدرسې سره یو خصوصي لگاو لري اور انشاءاللہ العزیز د دې علاقې او د دې قام د پاره به دا ډېر لوی د خیر او د بلای سبب ګرځي او الله دې کی داسې چاپیر دوران د فتنو د سیلاب او چپی د باطل یلغار دے سنب تاسو خبر یې سنب نا خبر یې دانا خبرتیام ډیره غواره ده. یو حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دور د فتنوں کی النائم فیہا خیر من الیقظان او د سړی به د ویښ نه بهتر وي. او د معنا نا خبره ویښ معنا خبردار ناس سړی به د ولاړ نه غوره او ولاړ به د تلونکي نه غوره. سمره چې یو طرف ته د دې فتنو او د اهل فتن نه به پامني سمره چې نا خبره امر بدی د ایمان حفاظتي اور سمره چې بیا د دې سره پر رابطه په تعلق په صحبت او په دیدن نو د مبتلا کېدو خطرې به پکې ډېری. نو په دې لحاظ خو تاسو ډېر خوش قسمت خلک سره د دې نبیا په دې علاقه سره د کموالی د اسباب اور سره د دشواری او د مسائل د علماء ربانیین پیدا کېدل او داغي پزړه کې درد دل را پورته کېدل د قام د خیرخواهی او د دې د نسلونو د ایمان د دفاع تړپ او درد راوچتېدل پتا سو د رب مهربان لوی مهربانی دا کده دی من هزارها شکر ادا کو دا به کم وی خو بس د خپل طاقت مطابق الله رب العزت په در کې من شکر گزار یو اور د دې نعمت عظما قدردان به هم یو. خدا خبره یاد ساته پدی دور د فتنو کی د دې مقابله چرته چې نور صفات او صلاحیتونه غواړي الته دو خبري لازمن اهم غواړي.
اور دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت تر امتیاز هم دی د نور جماعتونو تحریکونو نا چې په دې جماعت کې یو د قائد نواله تر ادنا کارکن پوری هر یو د للہیت په جذبه سرشار د اخلاص په دولت مالامال د دنیا د لالچونو نا د دنیا د مفاداتو د امیدونو نا د اقتدار د هوسنا د دولت د پوجا پاٹنا مبرا د توحید او سنت د اشاعت په جذبه میدان کې ولاړ دی زګورم کله کله بازی خلق اغه د دین هټ کر اخلاص او د للہیت نہ ہٹ کر بل طرف تا نور نیتنا عزائم مقاصد ارادی خپل زړونو کې پیدا کینو هغه ناکام شي دویمه خبره د دې جماعت او د دې میشن د پاره بار یو دو گاڑی بیزه ولاړ یو سور ویټس دی یو سوزکای لره کوم ډریور چې لار نه سنډه تکای نور کسان راځي لار بندره دویمه اهم خبره او لازمی خبره اگر رد منکر دی امر بالمعروف آسانو خلق قوم لیکن د منکرات رد د باطل مقابله کی ادریدل او د فتنو سر قلم اول داد دی جماعت تر امتیاز دے کاغا باطل ظلم عظیم شرک کون کے ہو کاغا پا ختم نبوت دا نبی آخر الزمان ڈاکا چون کے ہو کاغا دا صحابہ کرامو د شان خلاف گستاخانہ خبری کون کے ہو کاغا پا بلا جامع کی د الحاد د دہریت د سیکولرزم یا د پرویزیت یا د روشن خیالے یا د وحدت ادیان یا پا بلنم باندی چی کل فتنہ پورتا شوی دا د دی جماعت غړو د دې جماعت مشرانو عالمانو داغي نشاندهی کړي دا او د امت د ایمانونو د دفاع د پاره په فرنٹ لاین د هر قربانې د ورکولو نه دریغ نه دی کړی نن هم جماعت اور د جماعت علماء ورکران د خپل آبا او خپل کابرین او خپل استادانو د خپل محسنینو اگر روش بن پریدي ک مدرسه وی ک تقریر وی ک تصنیف وی ک هر شعبه د خدمت د دین وی هغه د دنیا د تمام لالچونو نه پاک د دنیا د هوس نه د دولت د لالچ نه پاک زمنګ نه ووټ پکار دی نه نوٹ پکار دی زمنګ خپل ایمان او ستاسو ایمان او د الله رضا پکار دی زمنګ د خپل نسلونو ایمانونه پکار دی دا ذمہ داری او دا ډیوټي موږ له قران عظیم را کړی دا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ پکار دا چی پتاسو کی یو ډل داسی وی یو جماعت یو گرو داسی پکار دے یدعون الی الخیر چی خلق لا دعوت ورکی بلنا ورکی خیر طرف تا
لوی خیر په تمامو خیرونو کی خیر د لا الہ الا اللہ دا عقیدی دے اور د دی لا الہ الا اللہ مسئلہ د توحید دا د قرآن عظیم مقصدی مسئلہ دا نو قرآن تم خیر کثیر وی قرآن تم کوثر وی خیر مما یجمعون وی زکا چی لوی خیر پا خیرونو کی دا اللہ قرآن دے سورہ آل عمران کی اللہ کریم چی دخپل توحید دلائل بیانی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس یو دلیل د اللہ د وحدانیت دا دے والفلک التي تجری فی البحر آغا کشتے چی د دریاب دوبو پا سر باندی روانا دا د دې دریاب دوبو سینش لئی او خپل منزل طرف تزی یو دانه د شګي تاسو د دې اوبو په سر باندې سارول نشه اور دمرا وزنی جهاز بما ينفع الناس روان دے عام مفسرین وی ما ينفع الناس دا ما ينفع الناس نا مراد اموال تجارت دی عام مفسرین دق خبر کئی چی دا باہری جہازونو کی پٹنونو ٹنونو بلکی پسونو ٹنونو مال دیو وطن نبل وطن تپاسانے منتقل کیگی دا تجارت دیر نفمند زکے دی تما ينفع الناس ہوئی لیکن بعض محققین ہوئی اصل ما ينفع الناس آغا لا الہ الا اللہ دے اصل ما ينفع الناس د خلق نفع پا لا الہ الا اللہ کی دا کلچ دا کشتے روانا دا دعوت ور کئی اعلان کئی چی اللہ نا غیر بل الہ نشتا ولی و ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم دا قرآن دا زڑا پا زڑا کی دا خبر پرتا دا دا قرآن زڑا قلب القرآن سورہ یاسین دے اور دا غیزڑ دا آیت 43 نمبر آیت دے اللہ کریم فرمائی کہ زمون خواخشی منگ دا کشتے با پا دریاب کی ڈوب کو بیا با سوک فریاد رس نہیں دا دی دا پارا سوک دا دی پکار اوری دن کے دی مشکل نہ دی لرا رئیستن کے بنی دا مسئلہ ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم دا مسئلہ دا توحید دا کرکا دا شرک دا قیما ينفع الناس دے آگا دا اوچی خدایان دا مشرکانو پوچا با پاتشول کلچی دی با سفر پا دریاب کی کو اذا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین له الدین اذا رکبوا فی الفلک کلچی دا پجاریان دلات و منات و دہبل و دعزا کشتے کی سوارشی ندی یو اللہ تا پا اخلاص چگی ہوئی غیر اللہ تا چغی نوی بل بابا تا فریاد نکی بل چاہتا خپل فریاد نڑواندی کئی زکپ دی پوئیگی چی پا دریاب کی دی چالاس نرسی واک نرسی دل تا خواک و اختیار دیو اللہ قادر مطلق و دا مختار کل دے اغا مسالہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے پی جگڑے کولی
هغه به په خپل په دریاب کې ومنل اخلصو دینکم لله چغی به والی او خلقو خپل پکار یو الله ته خاص کړي یو الله ته چغه کوي اکرمه رضی الله تعالی عنہ ایمان نمخ کی تختیدو فتح مکی پورز کشتے کی ناس دے دریاب کی چپی رالی کشتے گیر اکڑا ملاوی اخلصو دینکم للہ دوی دا خبر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرد جنگوا دا خبری ولی کوئی لات بابا منات بابا یولسمی زوان دولسمی زوان د دولسو کالو ډوبه بیړی را ایستون کې ولی هغې ته به چغه نه و هغې ته به فریاد نه کو هغې ته به ندا او پکار نه کو دا مسله خو زمونږ او د هغه په منځ کې د جنګ و او په دې مسله زمونږ نه مکه مکرمه پاتې شوه مالله وی باباګان دي زم منم باباګان دي زم منم خو دلته دي د باباګانو لاس نه رسي یا خود اوچې خدایان دي خود اوچې آلیه دي دعوا الله مخلصین له الدین یو الله ته به چغه کړه الله زمونږ په حال و رحمیږي نو دغه مسله د ما ينفع الناس داسې شی ده اصل نفع اصل خیر پدې کې دی ډوډۍ که زړه وي که سړه وي که نیمه وي که سپوره وي کله وي او کله نه وي تیره به شي تیریږي که نه تیریږي ولې ستاسو په کلي کې دا شپه ورځ په غریبانانو تیریږي په عاجزانو تیریږي په تنګدستو تیریږي په کونډو یتیمانانو تیریږي بعینه آغسی څنګه چې په مالدارانو دا ورځې شپې روانې دي داسې په عاجزانو هم روانې دي پخې لنټري کوټې چې د چا وي د هغې ژوند هم تیریږي مرګ ته نږدې کېږي کچه جومپړو د خټو په کوټړو کې چې اوسېږي په هغې هم اقسې تیرې شوې یو شانتې شپه ورځ ده که نه ده غم د هغه څه په کار دی چې هغې کې کمپرومایز نشته ګزاره نشته گنجایش نشته اصل هغه دولت دی چې د هغې نه بغیر نجات نشته کامیابی نشته خیر نشته د هغې نه بغیر خوشحالي او هدایت د الله قرب او جنت نشته هغه ما ينفع الناس هغه د لا اله الا الله مسله قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء اے حبیب اعلانو کا پخپل زبان اقدس پخپل پاکا مبارک اخلا لویا خبرہ لویا خلا مزہ کئی لویا خلا پخلو کی خلا مبارکہ دا محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم اور لویا خبرہ پخبرو کی خبرہ دا اللہ دا قل حبیب وائی بابستا پخلا زما قرآن زما د توحید بیان پکار دے اگرچہ دلتا قل پایت کی نشتا لیکن توحید پا مسئلہ عام طور سرا حکم لفظ قل سرا قرآن ذکر کئی عام طور سرا قرآن دقسی وی دلتا وی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها اے حبیب فرمایا خپل امتیانو تا زما بندگانو تا ما تدا حکم شوی دے زماموری ما زمملوکی ما زمحکومی ما زمخلوقی ما زمالک نیما زحاکم آمر نیما
ز مدعی نیما ز دعیما خلا زما دا خو پی خبر دا اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدہ ما تو حکم شوه دے چې زب عبادت و بندگی کوما خاص در رب د دی کلی اغا رب حرمها چې دی کلی له حرمت و عزت ورکړې دے د دی کلی بیزتی حرام کړی دا خاص دا غرب عبادت و بندگی وکوما او مسلمانانو او غیرتیانو پختنو د فضل آباد دیر میدان اسیدن کو وی شاب تاسو دا کلم اللہ پدی خست خست عالمانو پدی خست خست مدرسو آباد کا اس با بندگی د چا کوئے پابندی بد چاد قانون کوئے اعبد رب هذه البلدہ ددی کلی در رب مالک بندگی بکوما ددی کلی در رب د مالک د قانون پابندی بکوما کلچ زما د قام قبیلی رسم و رواج دا غرب د قانون خلافی زبر رسم پریدم در رب قانون بن پریدما زب غم خادے کی رواجونا نکوما دا اللہ بندگی بکوما دا رسول اللہ دا طریقی پابندی بکوما کوئے با شکر ادا کول پکار دی کناسی قیسی قطاری دی شکر ادا کول پکار دی ہاں پتا سو ذمہ دارے دی خواہ د دې مدرسې غوندي د نعمت شکر داده چې د مدرسې نه چې کم تعلیمات الہیه کم فرامین نبویہ بیانیږي هغه به موږ بالکل په خپل ژوند کې په خپل ځان نافذو کداغي سره زما د کلی رواج ٹکراو کئی کہ زمان دا قام رسم مقابلہ کی ادریگی کہ زمان خیال و مفادات و دا مشر و دا کشر خبرہ مخی تو ادریگی ہر سا قربان قرآن پر خودولت تیار اعبودا اور ذکل کلویم عبادت وی قربانی دا محبوب پا منشا دا معبود ستوئی ډیری وګدي وګدي خبرې دي خو لنډو ما عبادت ستوي قربانی د محبوب په منشا د معبود آت المال على حبه عبادت دے آت المال على حبه عبادت دے د دې عبادت بدل جنت دے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محبوب منی قربان کرے جنت نہ ملاویگی جنت دا پارا وسیلہ عبادت گرزیگی عبادت خو قربانی دا محبوب دا پا منشا دا معبود دا اے یو سورز عباد ازحیہ را روانا دا سو کرتا براق وی سو کرتا ازحیہ وی سو کرتا قربانی وی کوئے با انشاءاللہ کوئے با لسم ذل حجہ دلوی اختر روز ساروی بد اللہ پنم قربانوئے چالا چلا توفیق ورکڑے دے قربانوئے با اللہ دی قبولیت را نصیب کی داد سارون نوا داد سارون نوا دا قربانی دا سارون نوا داد یو پلار او د زوی قربانی وا بابا ابراہیم پخپل بچی اسماعیل چاڑا خاو دے دا خو زما د رب مهربان منان مهربانی وا چې د زوی په ځای ګډ جنتی راغی انسان په ځای ساروی ته خبر را ورسېده دا د الله مهربانی اوس دا قربانی د محبوب په منشا د معبود دی ته عبادت وی اعبد زب د هغه عبادت کو زب محبوب قربانوم
که زما ځان محبوب دی په الله قربان، که کله محبوب دی په الله قربان، د الله په دین قربان، او که اولاد محبوب دی د الله په دین قربان. مالا حیا راځي که بیا چرته موقع و انشاءالله موږ به تفصیلی خبرې کوو. زمونږ د ټولو مشر او فخر حضرت شیخ صاحب خطیب صاحب د اوږې الله دې په عمر کې برکت واچي، هغوی به انشاءالله قیمتي غوره خبرې کوي.